بایو ټیکنو او لوجی. شاګردانو بایو ټیکنالوژي کې یاد ساتئ د دې بایو پکې معنی ده لایف، د دې بایو پکې معنی ده لایف، او د دې ټیکنو پکې معنی ده میتھډز. او د دې لوجی پکې معنی ده سټډي. په بایو ټیکنالوژي کې به مونږه هغه میتھډ سټډي کوو کوم چې د انسان د ژوند د فائدې لپاره مونږه استعمالو. فور ایگزامپل یو کس ته غټه نه غټه بیماری ولګېده او هغه بیماری ختمولو دپاره چې ته میډیسنز یا ویکسینز ایجادولو کوشش کې، نو ستا د دې میډیسن پریپریشن میتھډ ستا یا د ویکسین پریپریشن میتھډ ستا بایو ټیکنالوژیکل میتھډ وي. فور ایگزامپل نن سبا کرونا وایرس راغلی دی، تاسو ته پته شته چې څومره خلک یې افیکټ کړ. خپل ځان والې که نه ستاسو سټډي یې څومره افیکټ کړه. نو کرونا وایرس کرونا کاز کوي، کرونا بیماری د کووډ 19 بیماری کاز کوي. چې کووډ 19 بیماری کاز کوي نو د ژوند ټول د خلکو دا ژوند دی ډسټرب کړی دی. نو که تاسو سټډي کوئ چې د کورونا وایرس دپاره ویکسین جوړ کړم یا میډیسن جوړ کړم چې د کورونا دا ډیزیز ختم شي، نو ستاسو دې طریقې ته ویلی شي بایو ټیکنالوژیکل میتھډ. بایو ټیکنالوژي یو ساینټیسټ په 1915 کې او د هغه نوم دی کارل ایریکی. کارل ایریکی د پریزنټ کړې ده. اسی خو د بایو ټیکنالوژي دا ساينس ډیر زیات پخوانی دی کنه، ډیر زیات پخوانی دی. کله چې انسان ته پته ولګیدا چې زه به تخم کرم او د ځمکې نه به دا تخم ډیریږي او لکه لږ شات 1 کیلو غنم به کرم او د دنه په منونو غنم ما سره کیږي. چې کله انسان ته پته ولګیدا چې دا غنم نه روډۍ تیاریږي، د غنم نه دا ټوسټ تیاریږي، د غنمو نه برګر تیاریږي، د غنمو نه مختلف قسم بسکټس تیاریږي، د پایو نه مختلف قسم ډیری پروډکټس تیاریږي. نو دا ټول موږ سره بایو ټیکنالوژیکل میتھډز دي. بایو ټیکنالوژي کې به موږ دوه میتھډز مین کوو چې بایو ټیکنالوژي کې موږ سره میتھډ نمبر 1 به موږ کوو جین کلونینګ او میتھډ نمبر 2 به موږ کوو ډي ان اے کلونینګ. دا میتھډ نمبر 1 چې کوم دی چې دته موږ جین کلونینګ ویلی شو، جین کلونینګ. نو دا جین کلونینګ زما شاګردانو دا جین کلونینګ د دې جین معنی خو تاسو وپېژندئ چې سمال پارټ اف د ډي ان اے دی. د کلون معنی دا مینی کاپیز. ګوره د جین معنی د جین، د کلون پکې معنی د مینی کاپیز. او د آی ان جی پکې معنی دا پروسس. یو داسې پروسس چې په هغې باندې به زه د یو جین نه ډېر زیات جین جوړوم. فور ایگزامپل ماله چا یو جین راکړه، آی جین یا سکن جین یا انسولین جین، او زه لیبارټرۍ ته لاړ شم او دغه یو جین نه یو 50 جین جوړ کړم، یو 100 جین کې جوړ کړم، نو د فورمیشن آف genetically identical many genes from one gene. د آی جین نه به آی جین زه جوړوم، څومره ډېر زیات به جوړوم. نو د جین کلونینګ دپاره چې کوم طریقې کار کېږي هغې ته ویلی شي ریکمبیننټ ډي ان اے ټیکنالوژي. او په ریکمبیننټ ډي ان اے ټیکنالوژي کې موږ سره کمپوننټس دي. ریکمبیننټ ډي ان اے ټیکنالوژي gene can be cloned. Many genetically identical copies of a gene from one gene can be obtained by a technology known as recombinant DNA technology. And this recombinant DNA technology, it has 5 components. 5 components دی پته کې 5. کم components دي شاباش؟ یو پکې موږ سره راځي gene of interest. For example یو کس دی او هغه بیمار دی، یو کس دی او هغه بیمار دی، څه مسله ده وته
یو کس ته هغه بیمار دی څه مسله ده ورته فور ایگزامپل سترګو کې مسله ده نظر یې کم دی سو آی ویل ټیک انټرسټ ان هیز آی جین یو کس ته او په سکین باندې داغونه دي بیماری راوته سو آی ویل ټیک انټرسټ ان هیز سکین جین یو کس ته او هغه ته شوګر دی شوګر مطلب انسولین پرابلم دی سو آی ویل ټیک انټرسټ ان هیز انسولین جین یو کس ته او هغه ته سیسټیک فایبروسس دی تاسو ته ما په ریپروډکشن کې ویل دي چې سیسټیک فایبروسس هغه چې په یو ارګن کې میوکس جوړ شي په یو ارګن کې میوکس جوړ شي په ټیسټس کې دنه میوکس جوړ شي په اوریز کې دنه میوکس جوړ شي میوکس forms in the ovary mucus forms in the testis is known as cystic fibrosis cystic میوکس ته cystic fibrosis نو دا په هغه جین کې انټرست اخلم جین اف انټرست موږ سره په پهله څه شي وی پهله کمپوننت به موږ سره څه شي وی جین اف انټرست جین اف انټرست دا به زه اخلم دا به زه artificial synthesis کومه artificial synthesis یو کس مال راغی او هغه ته ډایبټس دی نو زه به د هغه داسې کار کومه زه به د هغه نه لکه چې انسولین جین کې به انټرست اخلم انسولین جین کې به انټرست اخلم او زه به ورته چې زه به سټیک شو ته به مال یو 5 ورځې پس راشي او زه به لیبارټرۍ ته راشم او په لیبارټرۍ کې د هیومن جینوم بک به راوالم لایبرری کې به هیومن جینوم بک راوالم جینوم لایبرری ته به لاړ شم د هیومن جینوم دا یو بک دی بکو په دې کې د انسان کې چې کومو انسان کې چې 20,000 نواله 25,000 کم جین دي نو د یو جین سټرکچر دی پکې د هیومن جینوم دا بک چې زه راوالم نو دې کې وځه انسولین جین راوالم انسولین جین او انسولین جین سټرکچر چې د کې امینو اسید په کومه طریقه باندې لیټ سپوز اډینین دی تایمین دی ګوانین دی سایټوسین اډینین تایمین اډینین ګوانین تایمین لیټ سپوز دا نیوکلیوټاید دی د سیکوینس دی دا غجین سبب چې کوم دی دا جوړ کوم آرټیفیشل به جوړ کوم کنا آرټیفیشل نه جوړوم او لایبرری کې ما سره د هیومن جینوم بک نه وی بیا به زه بایوټیکنالوژیست او زه به څه کار کوم زه به ډیفینیټلی سینتھیسس کوم د دې به زه سینتھیسس کوم سینتھیسس به کوم فرام د چانه به سینتھیسس کوم فرام proteins by cDNA proteins نو زه به ګوره د جین اف انټرست د پروټین نه سینتھیسس څنګه کوم پروټین له وزه ریورس ترانسلیشن وکم نو د هغه نه وزه ام ار ان اے جوړ کم او د ام ار ان اے له وزه ریورس ترانسکرپشن وکم نو دنه وزه سی ډي ان اے جوړ کم او بایوټیکنالوژیست ما نو ډیفینیټلی ما ته پته لګي چې په سی ډي ان اے کې جین اف انټرست کوم ځای کې پروت دی نو دا موږ سره کمپلیمنټری ډي ان اے مطلب سی ډي ان اے میتھډ دی او یا بزه دا جین اف انټرست اخلما taken directly from cell by the help of restriction enzymes دا د ذکر کوم چې دا د بل سټپ په بل پیج باندې دا ډیسکس کوم دا ما سره یو سیل دی دا پکې نیوکلیس دی د سیل لوزه سیل فریکشنیشن وکما سیل فریکشنیشن به وکما چې سیل فریکشنیشن مت وکړو د دغه ما نیوکلیس جدا کړ دی نیوکلیس د بازو اوس نیوکلیس فریکشنیشن وکم د نیوکلیس ته په دغه پارټ ز جدا کړم چې پارټ د دغه ز جدا کړم نو ما سره به د نیوکلیس نه ډي ان اے راشي اوس ډي ان اے راشي تاسو ته په بل چپټر کې وی چې ډبل سټرینډډ سټرکچر دی
دا د 5 نواله 3 end دی او دا ما سره د 3 نواله 5 end دی. اوس فور ایگزامپل دغه ما سره جین اف انټرست دا یو دی، دا موږ سره جین اف انټرست دی. نو زبا انزایمز راوالم او د هغه انزایمز دا موږ سره کمپوننت نمبر 2 دی، ریسټریکشن انزایم نومې دی. ریسټریکشن انزایم نو دا ریسټریکشن انزایم با دا डी एन ए به کټ کی او دا جین اف انټرست په حواله بار رو باسي. دا موږ سره جین اف انټرست شو. فور ایگزامپل دا جین اف انټرست شو، جی او آی، جین اف انټرست. نو جین اف انټرست به زه د دې سیل نه ډایرکټ اخلمه، څه طریقه وکوما او هغه په سیل فریکشنیشن یو کما، او چې سیل فریکشنیشن ما سره डी एन ए راشي، دا डी एन ए نه به بیا ریسټریکشن انزایم ورکما او ریسټریکشن انزایم په مدد سره به زدا ریموو کوم. دا موږ سره یو بیکټیریا ده، او د دې بیکټیریا دا موږ سره سایټوپلازم دی. د دې بیکټیریا په سایټوپلازم کې انزایمز دي. د انزایمز ته موږ ویلی شو restriction enzymes وته ویلی شو. اوس restriction enzymes وته په کوم سنس کې ویلی شو؟ restriction مطلب دی to stop. enzymes مطلب دی enzymes. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بیکټیریا باندې بیکټیریوفاج اٹیک کوي، نو بیکټیریوفاج چې په بیکټیریا باندې اٹیک وکړي نو بیکټیریوفاج به کوشش کوي چې زه په بیکټیریا کې دننه په 25 منټس کې دننه لایټیک لایف سایکل وکم. نو دا ریسټریکشن انزایمز داسې انزایمز دي چې دا به د بیکټیریوفاج डी एन ए د فاج چې کوم डी एन ए دا به ټوکړې کوي. مطلب دا ریسټریکشن انزایمز دا موږ سره سروز کار کوي as WBC for bacteria. دا اصل کې د بیکټیریا لپاره WBC کار کوي. دا هغه ډیفنس میکانیزم کار کوي in order to stop the anti-activities of the bacteriophage DNA inside the bacteria. چې په کومه بیکټیریا کې restriction enzyme strong وي نو bacteriophage په lysogynic life cycle کوي، او چې په کومه کې restriction enzymes weak وي نو bacteriophage په کې lytic life cycle کوي. اوس restriction enzyme چې موږ د کومه بیکټیریا نه اخلو د اقا بیکټیریا نوم ولا ورکو restriction enzyme نه. پهله restriction enzyme د ایکولای بیکټیریا نه حاصل شوی دی، موږ د ایکولای ورکو. کوم سره فور ایگزامپل د بیسیلس امایلو لیکویفیشنز ناراضی بی د بیسیلس امای لیکویفیشن نه ام به موږ اخلو. کدا ورنګي موږ سره د نوکارډیا اوټایډس او د دنه راضی نوکارډیا نه با د ان اخلو او اوټایډس ته به او ټي اخلو موږ. تقرنګي هیموفیلس انفلوئنزا د هیموګولس ته به ایچ اخلو، انفلوئنزا نه به آی اخلو. مشدا تاسو ته پتا وی زما د ریسټریکشن انزایم تاسو ته چې کوم دی د دې اکټیویټي وکم. ریسټریکشن انزایم به موږ سره کټ لګي. ریسټریکشن انزایم میک cut on DNA. restriction enzyme به کټ لګي په چا باندې؟ په डी एन ए باندې ایک specific site په خاص ځای باندې، او اقا خاص ځای ته مونږ څه ویلی شو؟ restriction site وته ویلی شو.
سایت وته ویل شو او ریسټریکشن انسان ته یا موږ ته پیلنډرومیک سیکوینس وته ویل شو پیلنډرومیک سیکوینس وته ویل شو ریسټریکشن انزایم چې په کوم ځای باندې کټ لګي کنه هغه ته موږ پیلنډرومیک سیکوینس ویل شو اوس ګوره تاسو به حیران یې چې یاره دا پیلنډرومیک سیکوینس څه ته ویلی شي نو ګوره پیلنډرومیک سیکوینس درته زه کومه چې پیلنډرومیک سیکوینس دی څه څیز راځئ چې پیلنډرومیک سیکوینس وکړو اوس ریسټریکشن انزایمز دي دا میک کټ دا کټ لګئی په چا باندې کټ لګئی آن ډي ان اے ایٹ special sites هغه ته موږ څه ویل شو ریسټریکشن سایت هم ورته ویل شو یا ورته مونږه پیلنډرومیک سیکوینس ویل شو پیلنډرومیک سیکوینس هم ورته ویل شو ا پیلنډرومیک سیکوینس په دې کې به والا په دې کې به انکلود کم از کم 4 او زیات نه زیات 8 نیوکلیوټایډز به پکې مطلب نایټروجنس بیسز به پکې کم از کم 4 او زیات نه زیات 8 نیوکلیوټایډز به پکې وي کم از کم 4 او زیات نه زیات 8 نیوکلیوټایډز به پکې وي لکه فور او ایوریج به پکې چی وي لکه فور ایگزامپل زه د یو لیکم یو نیوکلیوټایډ دی پکې کنه یو نیوکلیوټایډ فور ایگزامپل دا د سره ګوانین ګوانین سایټوسین دا نایټروجنس بیس پیر دی او بلکې موږ سره وګوره ګوانین سایټوسین دا بیس پیر دی اور کې موږ سره ایډینین تایمین دی او بلکې موږ سره دی تایمین ایډینین دی او بلکې موږ سره سایټوسین ګوانین دی او سایټوسین ګوانین دی کدا تاسو وګورئ کنه نو دا یو سیکوینس دا دی دا موږ سره سیکوینس 1 دا دی سیکوینس نمبر 1 دا دی او سیکوینس نمبر 2 دا دی پیلنډروم څه ته ویل شي پیلنډروم دې ته ویل شي کنه پیلنډروم سیکوینس د نیوکلیوټایډ هغه سیکوینس ته ویل شي چې داسې او داسې دلته وګوره کنه دلته د دې سیکوینس کې د ډایرکشن کې زونو ګوانین ایډینین تایمین سایټوسین او کدا سره راځو نو یو شان دي ګوانین ایډینین تایمین سایټوسین او سایټوسین لکه زه د خبره کوم فور ایگزامپل دلته ما یو ټکی ولیک سټارز دیکھو ورا سمولیک سٹار دلته ما یو ورډ ولیک یو ورډ می ولیک او هغه ورډ دی سٹار نو کله دې سٹار ته پیلنډروم لیکي پیلنډروم نو دا ته الټا ولیکه الټا د سٹار کته پیلنډروم اخلي نو دا سٹار ته الټا ولیکه دته پیلنډروم ورډ سی پیلنډروم مینز الټا چې دا با چې دې طرف نه کوم ریډینګ کې چې دا او دا ریډینګ یو شان راځي لکه ته الټا ولیکه شابه الټا پکې پهله سره راځي شابه آر بیا دویم سره راځي ا دریم سره راځي ټي او اس ریټس نو د سٹار پیلنډروم څه شي دي ریټس شاګردانو په دې وښه
شاوه په دې باندې پوه شوي شاګردانو صحیح ده اوس فاطمه raised hand عروج جی عروج جی عروج سر ما وی پوه شو خاله ټیک شو کامیاب شي اوس دې چې کوم کټ لګی کنه کټ restriction enzyme make two types of cut دو قسمه کټ لګي restriction enzyme دو قسمه کټ لګي یو unequal کټ لګي نو هغه ته موږ staggered کټ ویلی شو دا سه restriction enzyme شته چې هغه palindromic sequence unequal parts کې کټ کوي هغه ته موږ staggered کټ ویلی شو staggered کټ دا unequal کټ ته ویلی شي یو end با وړوکی وي او بل end با غټ جوړیږي او دا بل چې کوم دی کنه بل چې دا equal کټ لګي equal کټ دسه انزایم په کې چې equal کټ لګي او equal کټ ته موږ ویل شو blunts دلته موږ څه ویل شو blunts وته ویل شو لکه blunts دا څه دي کنه فور ایگزامپل دا اوس ما سره palindromic sequence دی cytosine thymine adenine guanine thymine adenine او بیا cytosine دی cytosine شو adenine شو thymine شو guanine شو او guanine شو وګوره دې د سکټو لګول لیټ سپوز کنه د کټ د سو لګو کټ دلته ولګاو او دلته ولګاو چې کټ دلته ولګي ته وګوره کنه چې دلته کټ ولګي دا کټ نه وروسته بیا موږ سره دا یو طرف د صفات شي جی سی او ټي اے او دا به څنګه شي اے ټي سی جی او سی جی نو کته دلته وګوره کنه نو یو دوا او درې نیوکلیوټایډ دلته وګوره 1 2 او 3 پر کټ د څه لګیدل دي چې دواړو طرف ته ایکوال دی مطلب یو شان نیوکلیوټایډ دي نو موږ د تصویر شو د تویل شو بلانس وته ویل شو او سټیګرډ کټ موږ سره داسې دي سټیګرډ کټ دا په دوه قسمه دي یو ته ویل شو 5 اوورهنګ وته ویل شو 5 اوورهنګ وته ویل شو او بل ته موږ ویل شو 3 اوورهنګ وته ویل شو شاګردانو کو کټ ولګي د کنه کټ او مو سره د شارټ اند مو سره د 5th اند یو ولګي شارټ اند جوړ شو شارټ اند چې کوم دی دا جوړ شو دا 5th اند فور ایگزامپل مو سره د سکټ ولګي دی دا مو سره چې کوم دی فور ایگزامپل سیکوینس دی guanine adenine thymine cytosine او دا دی cytosine thymine adenine guanine اوس لیټ سپوز کټ داسې ولګي دا په دې guanine کې کټ ولګي دا او دلته په دې guanine کې ډیفینیټلی کټ لګي کنه اوس کټ ولګي دا نو موږ سره داسې جوړ شو داسې موږ سره یو سټرکچر جوړ شو فور ایگزامپل دا موږ سره یو جوړ شو جی او دا بل محمد موږ سره څه جوړ شو جی اے ټي سی او سی دا څه جوړ شو موږ سره اوس موږ سره ډبل کټ لګیدل چې ډبل کټ لګیدل دلته موږ سره جی راځي او دلته موږ سره څه راځي دلته موږ سره راځي سی
دا قرنگی سی کٹ لگے دل دیکھا نا ٹی او اے دا قرنگی راځي دا موږ سره وګورئ یو منټ جی دا وګوره که فور ایگزامپل دا ما سره ففت ان دی ففت او دا موږ سره تھرد ان دی نو ففت ان لانګ دی او دا دنه شارټ تھرد ان دی دا موږ سره فور ایگزامپل ففت ان دی او دا موږ سره تھرد ان دی 5 ورهنګ غیته ویل شو چې د پنځم ان نبا وړو کې 3 اند اوزي کټ بده سي ولګي چې پنځم ان بغټ راشي تھرد ان به وړو کې راشي نو دې ته موږ ویل شو 5 ورهنګ او چې کله موږ سره د تھرد ان نا وړو کې ففت ان راشي تھرد ان غټي او وړو کې موږ تھرد ان موږ سره لانګ وي او دنه چې کوم ففت ان ارایز شوی دی کنه نو هغه موږ سره شارټ وی نو دا موږ سره 3 ورهنګي او دې کې و ففت ان لانګ وی او دنه چې کوم 3 ان راځي نو هغه موږ سره سي شارټ دې ته موږ سره ویل شو 5 ورهنګ امید لرم چې په دې او کوشش شاګردانو کو څه کوېسچن وي اوکې کني نو ایگزیکٹ 15 منٹ ब्रेक टू हाँ मैंने जीन क्लोनिंग शुरू किया था जीन क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग के लिए मैंने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शुरू किया तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 5 कंपोनेंट्स थे वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो वो जरा डिस्कस करते हैं एक है जीन ऑफ इंटरेस्ट ये मैंने डिस्कस किया है और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं डायरेक्टली एक्सेल से ले लूंगा बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेट्स सपोज ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने डायरेक्टली एक्सेल से लिया है बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं रखूंगा इसको मैं रखूंगा इन another DNA in another DNA और उस डीएनए को हम मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर कहते हैं तो मॉलिक्यूलर कैरियर हमारे पास एक ऐसा डीएनए है जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू अब मॉलिक्यूलर ग्लू क्या चीज है ये जरा डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू मॉलिक्यूलर ग्लू हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम है लाइगेज एंजाइम है और इसको हम लेते हैं टेकन फ्रॉम दी tail of T4 bacteriophage ऐसा the most commonly bacteriophage is T4
Te1 है, T4, T बैक्टीरियोफाज वायरस टेटपोल है तो टेटपोल T टेटपोल को रिप्रेजेंट करता है। 4 का मतलब है मीडियम साइज, 2 स्मॉल साइज, 6 लार्ज साइज और 4 हमारे पास मीडियम साइज के लिए। तो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूलर कैरियर है। मॉलिक्यूलर कैरियर ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। और किसका डीएनए मॉलिक्यूल है? ये डीएनए मॉलिक्यूल है टेकन फ्रॉम 6 सोर्सेस से हमने लिया है। 6, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 सोर्सेस से हम ये मॉलिक्यूलर कैरियर डीएनए ले सकते हैं। या तो बैक्टीरियल एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्लाज्मिड से हम लेते हैं, या बैक्टीरियोफाज की डीएनए से हम लेते हैं, या दोनों की कॉम्बिनेशन से लेते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कॉस्मिड। या इससे हम ले लेते हैं, या हम आर्टिफिशियली जो यीस्ट है, यीस्ट का आर्टिफिशियल डीएनए बनाकर उससे हम लेते हैं। यीस्ट का जो आर्टिफिशियल डीएनए है, या हम बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल डीएनए, या हम एनिमल और प्लांट वायरसेस से, जिसको हम शटल वेक्टर कहते हैं, ये आपकी बुक में है। मॉलिक्यूलर कैरियर हमारे पास डीएनए है, ये हम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्लाज्मिड से बना सकते हैं, बैक्टीरियोफाज की डीएनए से बना सकते हैं, या प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज डीएनए की कॉम्बिनेशन को कॉस्मिड कहते हैं। कॉस्मिड डीएनए से हम बना सकते हैं, या यीस्ट की डीएनए का आर्टिफिशियल, मतलब हम अगर डीएनए बना दे, यीस्ट की डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है उसको अगर हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल बना दे तो हम ले सकते हैं, या बैक्टीरिया की डीएनए का जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसका सीक्वेंस हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल बना ले, या प्लांट और एनिमल वायरस को कंबाइन करके मतलब शटल वेक्टर हम बना दे। ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये सबसे जो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है, फर्स्ट क्लोनिंग जो वेक्टर है उसका नाम है, उसको हमने प्लाज्मिड से तैयार किया है और उसका नाम है PBR322। उसका नाम PBR322 है। अब ये PBR322 ये बैक्टीरियल डीएनए, ये हमारे पास इस तरह एक राउंड वेक्टर है। राउंड, एक राउंड इस तरह हमारे पास क्या चीज है? एक वेक्टर है इस तरह। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बताया है। तो P का मतलब है प्लाज्मिड। और इसको एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था बोलायोवर।
बोलाइवर एक साइंटिस्ट था, और ये आर आर एक साइंटिस्ट था, रोड्रिगस। और इस प्लाज्मिड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब नाइट्रोजनस बेसिस है, बेस पेयर्स है। इस प्लाज्मिड में हमारे पास 4363 बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स। तो इसके जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बेस पेयर नंबर 322 पर हम रखते हैं, तो इसीलिए इसको PBR 322 हम कहते हैं, PBR 322। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर ये हमारे पास लेट सपोज PBR 322 है। ये प्लाज्मिड है जो बोलाइवर रोड्रिगस ने इसको, और 322 पोजीशन पर उसने डीएनए को काट करके उसमें क्या रखा था, उसने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखा था। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमारे पास एक जीन होता है। इस प्लाज्मिड में हमारे पास एक जीन होता है, इसको PMBI जीन कहते हैं। ये PMBI जीन ये हेल्प्स इन रिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर इसी वेक्टर में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं तो ये वेक्टर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये हम इस तरह मतलब ये रिप्लिकेशन करवा सकता है उधर। ये जीन उस वेक्टर को कंप्लीटली हमारे पास उसकी रिप्लिकेशन कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, ये हमारे पास है PMBI जीन है इसमें। अच्छा, अब यहां पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे और हम यहां जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन नंबर 322 पर मैंने डीएनए को काटा है और वहां पर इंसर्ट किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो वेक्टर हमारे पास, ये प्लाज्मिड हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ये इंसान का डीएनए है। लेट्स सपोज उसके आई में मसला था, हार्ट में मसला था, स्किन में मसला था, तो ये ह्यूमन डीएनए है। तो मैंने बैक्टीरिया से डीएनए निकाला है और उसका नाम है प्लाज्मिड।
ह्यूमन से डीएनए निकाला है जिसका नाम है GOI। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए जो हमारे पास एंजाइम दरकार होता है, यहां जो मैंने मतलब इसको यहां पर इसको ऐड किया है, तो उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो विक्टर की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक होगा स्मॉल साइज। The Victor must contain less than 10,000 base pairs. कितनी शाबाश? Must contain less than 10,000 base pairs. इसमें 10,000 से कम, 10,000। अब 10,000 के लिए मैं K लगाऊंगा, बेस के लिए मैं B लगाऊंगा और पेयर के लिए मैं P लगाऊंगा। 1000 के लिए मैंने किलो लगाया है। तो विक्टर में 10 kbp, इसका विक्टर का साइज इससे कम होगा। अब जो PBr 322 है, नोट, ये जो PBr 322 है, इसमें 4363 बेस पेयर्स है। तो 4000 को मैं 4K और BP, इसमें जगह है, इसमें जगह है। कितना जगह है इसमें? शाबाश। इट हैज कैपेसिटी फॉर 6 kbp। इसमें आप कैपेसिटी फॉर 6 kbp, 6000 और बेस पेयर्स आप लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इसमें फिट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू एंजाइम। अब विक्टर में हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना लाजमी है। और विक्टर डीएनए must have origin of replication। origin of replication का मतलब यह है कि इसमें ऐसा जीन होना चाहिए, जीन which enables the replication of Victor, I mean to say PBr 322, inside the host। फॉर एग्जाम्पल अभी में भी मैंने बताया, ये जो PMBI जीन है, PMBI जीन ये विक्टर को ऐसी एबिलिटी देता है रिप्लिकेशन। अगर इसको मैंने बैक्टीरिया एक्सप्रेशन सिस्टम में रखा तो ये बैक्टीरिया के अंदर अपने जैसे और विक्टर बना सकते हैं। अब विक्टर में मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा है, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे पास
रेजिस्टेंट जीन है। रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंस जीन्स। अगर प्लाज्मोडियम में लिया है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे। अगर बैक्टीरियोफाज का डीएनए आपने लिया है तो ये वायरल रेजिस्टेंस जीन्स होंगे। अगर यीस्ट का डीएनए आपने लिया है तो ये फंगल रेजिस्टेंस जीन होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां हमारे पास प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं कि खास एंटीबायोटिक्स को ये वेक्टर डीएनए रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब उनकी मौजूदगी में भी ये अपनी ग्रोथ बरकरार रखेगा। अब इसमें हमारे पास 3 जीन्स यूज होते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन कॉमनली हम 2 यूज करते हैं। एक एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको एएमपी और इसकी ऊपर आर लिख देते हैं, और दूसरा है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसको हम टीईटी और इसके ऊपर रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और ये क्या है? एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसके साथ अपनी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, और इसकी हमारे पास जो एंजाइम्स होती है वो है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाली जीन है। और एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं एंजाइम के लिए, और उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पीएसटी 1, PVU1, इस तरह से C1, ये इस जीन के न्यूक्लियोसाइड, इसके लिए अपने पैलिंड्रोम होते हैं, उसके लिए एंजाइम्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब लेट सपोज मैंने ये यहां लगाया है, ये इसमें एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब इसमें पीएसवी पीवीयू एंजाइम्स यहां पर उसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, और ये मैंने लगाया है फॉर एग्जांपल ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इस तरह। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर ही होगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक बात और है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। अब मल्टीपल क्लोनिंग ऑफ GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी क्लोनिंग करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, हैविंग एट लीस्ट 1 restriction site.
1 रिस्ट्रिक्शन साइट होगा। और इस रिस्ट्रिक्शन साइट में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वन जगह पर मौजूद होंगे इस विक्टर डीएनए में। तो ये जो मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इट प्रोमोट्स मोर replication process of vector more replication process of vector in unique set of nucleotides, मतलब जो हमारे पास having at least one, ये स्पेशल साइट होगा। in unique site जिसमें हमारे पास we can add the enzyme of choice in this site। कि हमारे पास ये ज्यादातर इसकी हमारे पास रिप्लिकेशन होगा वेक्टर का, और एटलीस्ट हमारे पास यहां अगर हम मतलब ये PBR322 ले ले, PBR322 अगर हम ले ले PBR322, तो इस PBR322 में जो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, लेट्स सपोज multiple, it gives the ability of more replication to what? It gives the ability of more replication to PBR322। अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मैं पुट करूं 1 बैक्टीरियम में, तो ये बैक्टीरिया राउंड अबाउट 20 टाइम्स يومنت خا يومنت هذا सर। सो ये 20 वेक्टर की कॉपीज बना सकता है। अब की बुक में लिखा है इसकी कॉपी नंबर तकरीबन मोर देन 15 है, 15 और 20 के दरमियान है इस तरह। तो ये हमारे पास क्या चीज है? वेक्टर है। वेक्टर के बाद अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर रख देते हैं, तो बैक्टीरिया के जो अदर डीएनए है, ये वेक्टर की जीन की वजह से वो जीन स्टॉप हो जाते हैं, तो इसको इंसर्शनल
inactivation कहते हैं, insertional inactivation. और molecular glue में तاسو ته کړی دا او expression system human friendly bacteria دا نو دا موږ سره چې کوم دی recombinant DNA process وو. recombinant DNA process بیا موږ سره procedure دی. نو procedure کې پهله recombinant DNA تیاروي. recombinant DNA به څنګه تیاروي چې کله تاسو په ویکټر کې جین اف انټرست کې دی بیا به دا چې کوم دی دا ویکټر او دا بکټیریا به په یو میډیم کې کېږي. هغه میډیم کې به کیلشیم کلوراید وي. نو کیلشیم کلوراید په وجه باندې به دا بکټیریا دا ویکټر ځان ته راکاږي. دا ویکټر به بکټیریا ته دننه لاړ شي او دا به د بکټیریا له بیا ایبیلیټي ورکړي چې 15 کاپیانې جوړ کړي ملټیپل کلونینګ سایټس وغیرہ یا 20 کاپیانې به جوړ کړي. او که تاسو بیا د هغې نه دا ویکټر وباسئ نو انټي بایوټیک ریزسټنټ جین مطلب یا امپنسلین ورکړي او یا ټیټراسایکلین هغه میډیم ته ورولې هغه ټول هر څه به تاسو سره بکټیریا به تاسو سره مړه شي او ویکټر به چې کوم دی صرف ریزسټنس شو کړي دا به موږ سره پاتې شي. که دې کې څه مسله وي نو ویلی شي. شاګردان مې اورېده دي دا کوېسچن ښایسته کوېسچن دی ټول شاګردان مې اورېدی له جواب ورکوم. ایکسپریشن سیسټم کې ته به یو بکټیریا راوالې دا به هیومن فرینډلي بکټیریا وي که نه. اوس دا ویکټر ما په دې هیومن فرینډلي بکټیریا ایکولای کې کېښوستو. ایکولای کې ویکټر مې کېښوستو. هغه ایکولای کې خپل ویکټر شته نو زمونږ د ویکټر د وجې به هغه ایکولای کې چې کوم خپل پلازمټ دی هغه به ریپلیکیشن بند کړي دې ته انسرشنل انیکټیویشن ویلی شي. زمونږ چې کوم ویکټر په دې بکټیریا کې ایښي دي ایکولای کې د دې ویکټر د وجې به هغه ایکولای کې خپل پلازمټ ریپلیکیشن بند کړي دې ته انسرشنل انیکټیویشن ویلی شي. اوس که ته وایې چې زما دا ویکټر دوباره راخلم د دې ایکولای نه نو په دې ویکټر کې خو ما انټي بایوټیک ریزسټنټ جین ایښي دي امپیسیلین او ټیټراسایکلین مې پرې ایښي دي نو دا به زه د میډیم دا امپنسلین او ټیټراسایکلین دا به د ایکولای هغه پلازمیډ د ایکولای هغه ټول ډي ان اے دا به ختمه کړي. صرف زموږ ویکټر به دا نشي ختمولی. ولې دا ویکټر په دې ویکټر کې موږ سره د انټي بایوټیک ریزسټنس جینز پراته دي که نه ایریکټیبل مارکرز دي که نه. جی تھینک یو سر. اوس شاباش که 354 هم راړولي نو ریز یور هینډ. شاباش که 354 پیج هم راړولي نو ریز یور هینډ. شاباش شاباش ما ته پته ولګي. شاباش 354 پیج هم راړولي ټیک شو. تھینک یو الله سونو سکته کې اوس په دې باندې وګوره په بره باندې په ټاپ باندې ورکړي دي ټرانسجینیک ارګانیزم. دا اوس مونږ کړی دی. ګوره ارګانیزم تاسو ته ما په سٹارټ کې ویلي دي په چپټر نمبر 1 کې مې ته ویلي دي چې پلانټ انیمل او مایکرو ارګانیزم بکټیریا ته کمباین دي. موږ څه ویل شو ارګانیزم بکټیریا ته پلانټس ته او انیملز ته دې درې ورته کمباین دي موږ ارګانیزم ویل شو. اوس ټرانسجینیک د ټرانس مطلب دی ټرانسفر کا او د جینیک مطلب دی جین. ارګانیزم مطلب دی یا پلانټ ته یا اینیمل تا او یا بیکټیریا تا. اوس فور ایگزامپل تاسو چې ما کوم اوس پروسس وکړو ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي نو په دې ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي کې ما جین اف انټرست د انسان نه راواغشته داغه شوګرو انسولین جین مې راواغشته. اقا انسولین جین ما په ایکسپریشن سیستم مطلب هیومن فرندلی بیکټیریا کې غوستا. ګوره هغه جین ما راواغشته او ویکټر ډي ان اے کې مې کې غوستو ما ریکمبیننٹ ډي ان اے جوړ کړه. ریکمبیننٹ ډي ان اے میں کیلشیم کلورائڈ میډیم کې دا ایکولای کې وردن نکړه نو دا جین اف انټرست ما د ویکټر په شکل کې په یو بیکټیریا کې دننه ایښی دی. اوس که ته سوچو کې کومه بیکټیریا کې مې ایښی دی ایشرینکیا کولای کې مې ایښی دی. ایکولای کې خپل جین هم شته او پکې هغه جین اف انټرست د انسان جین هم شته. نو دې دوران کې ما د انسان جین ټرانسفر کړ ایکولای بیکټیریا ته دته ویل شي ټرانسجینیک بیکټیریا. په فیوچر کې 2025-2030 کې بایوټیکنالوژي دور را روان دي. شاګردانو بایوټیکنالوژي
او بایوټیکنالوژي ډیر ایڈوانس سیستم دی. که یو کس ته د هارت مسله وي، هارت کې بلډ کلاټ وي، ته به د بلډ کلاټ انټي کلاټ جین به راوالې، هغه به ویکټر کې کېږي by the help of molecular glue. هغه به ته بیا ایکولای بیکټیریا ته انسرټ کړي، کیلشیم کلوراید سولوشن به والي. د فیډرل بک کې دی سیزیم کلوراید او کیلشیم کلوراید دواړه یوټیلایز کولی شي تاسو. چې دا پکې څنګه کېږي، دا ویکټر به ایشرینک یا کولای ته دننه لاړ شي، انسرشنل انیکټیویشن به وشي، صرف زموږ ویکټر چې کوم پروډکټ جوړي هغه پروډکټ به راوالي، ټیشو پلازمینوجین اکټیویټر به ورته ویلی شي. دې کې چې تاسو ریډ کړئ تاسو پته ولګي، هغه به هغه پیشنټ انجکشن ووهي، هغه به ټیک شي. د چا چې قد وړوکی دی هغه نه به یو جین راوالی، هایټ جین به ول راوالی، هایټ جین به ول موډیفای کړي چې د هایټ زیاتېدو دپاره پروډکټ جوړي. هغه هایټ جین به چې کوم دی تاسو په ویکټر کې کېږدئ مالیکولر ګروپ په مدد سره، هغه نه به ریکمبیننټ جین ډي ان اے جوړه کړي او هغه به ایکولای کې دننه د کیلشیم کلوراید په مدد سره په میډیم کې به دا واچي، دا به دا ویکټر چې کوم کې جین اف انټرست دی د هایټ جین، دا به تاسو ایکولای کې دننه کې، نو ایکولای به ټرانزجینیک بیکټیریا شي او هغه چې تعالی کوم پروډکټ انسرشن اکټیویشن وشي او تاسو چې کوم پروډکټ درکړي هغه هایټ سیوا کوي، هایټ هغه څه شي سیوا کوي، هایټ په سیوا کوي، هایټ. نو امید لرم چې په دې به پوه شوي یې، که نه یې پوه شوي نو کایندلی ریز یور هینډ. او که جینیک بیکټیریا کې به مونږه دا هیومن جین ټرانسفر که بیکټیریا ته، نو ټرانسجینیک بیکټیریا مې جوړه کړه. اوس بله خبره ته کومه، که ته لیټ سپوز د یو شیز جین ته ټرانسفر کې پلانټ ته، نو هغه نه به ټرانسجینیک پلانټ جوړ شي، د هغه نه به ټرانسجینیک پلانټ جوړ شي. فور ایگزامپل ځمکه ده او په هغه ځمکه کې حشرات دي، انسیکټس دي، داسې انسیکټس دي، فور ایگزامپل هغه ګراس هاپر شان دي. هغه نن سبا به تاسو په نیوز کې زیاته ولې ټډیدل چې ورته ویلی شي، ټډیدل چې ورته ویلی شي که نه، هغه دی. دا مولخان دي، مولخان ګراس هاپرز، دا چې کوم ځمکه کې وي که نه هغه فصل تباه کوي. اوس په یو ځمکه کې دا ګراس هاپرز دي فور ایگزامپل، هلته زه فصل کرم، فصل صحیح نه کېږي. اوس زه لاړم بایو ټیکنالوجیست له زه ورته وایم چې یاره زمونږ ځمکه ده، ډېره ځمکه هم ده، په هغې زه فصل کرم خو په هغه فصل مونږ سره کېږي صحیح نه. هغه ما ته وایي چې ولې نه کېږي، زه ورته وایم چې هلته ګراس هاپرز دي. هغه ما ته وایي بس ټیک ده که نه، زه به تاله داسې سیډز درکړمه چې په هغه سیډز کې به زه سیډ ګوره تاسو ته ما په چپټر 8 کې ویلي دي چې امبریو نه ګیر چاپېره که ایګ شیل تو شي نو هغه ته ایګ ویلی شو، او که د امبریو نه ګیر چاپېره ممبرین تو شو یا سیډ کوټ تو شو نو هغه ته مونږ سیډ ویلی شو. مطلب د خبرې دا دی چې سیډ کې مونږ سره بدن نه امبریو وي، امبریو سیډ کې بدن نه مونږ سره څه وي، امبریو به وي، امبریو. نو ما ته هغه بایو ټیکنالوجیست وایي چې زه به تاله یو داسې امبریو درکړم چې په هغې کې به ګراس هاپر ریزسټنټ جین ما اچولی وي. ته د هغه سیډ په هغه ځمکه کې وکره. نو اوس وګوره دا سیډ د غنمو دی، لیټ سپوز غنمو دی، خو په دې غنمو سیډ کې امبریو کې مونږ د ګراس هاپر ته چې کوم شیز ریزسټنټ ورکوي هغه جین مې پکې ایښی دی. نو جین ما ټرانسفر کړی دی، د بل یو شیز جین ما ټرانسفر کړی دی into the seed of the wheat. دا پلانټ په ما سره ټرانسجینیک پلانټ راشي. که پوه شوې kindly raise your hand. ها ټیک شو، شاباش، thank you. اوس ټرانسجینیک انیملز فور ایگزامپل ټرانسجینیک انیملز دې ته ویلی شي. ګوره ټرانسجینیک انیملز فور ایگزامپل یو پاکستانی کو ده، او دا فور ایگزامپل مو سره 5 لیټرز ملک کوي، 5 لیټرز ملک کوي. او دلته مو سره د هولینډ کو، او د هولینډ دا کو چې کوم ده
دا موږ سره 25 لیټرز ملک کوي پر ډے. اوس د هالند چې کوم کاو دا موږ سره ډېر زیات ملک کوي، پاکستاني ډېر زیات کم کوي. او زه فور ایگزامپل داسې کار وکړم چې د هالند د کاو نه زه والمه ملک ییلډینګ جین ته زه واخلم، او دا ملک ییلډینګ جین زه په پاکستاني کو کې واچوم. دا پاکستاني کو به بیا 15 لیټرز ملک کوي پر ډے. وګوره ما د پاکستاني کو هغه ملک پروډکشن چې 5 لیټرز وو هغه مې 15 لیټرز ته کنورټ کړو. خو څه چل مې وکړو، د هالند د کو نه مې جین راواغېسته او هغه جین مې ټرانسفر کړ پاکستاني کو ته. دا پاکستاني کو چې موږ ته پارامې وویلی شو دا ټرانسجینیک کو شو. او کو انیملز ټرانسجینیک انیملز ویلی شي، ټرانسجینیک انیملز وته ویلی شي، ټرانسجینیک انیملز. دې بس وروسته ټیشو کلچر دی. ټیشو کلچر مې ته سم په ډیټیل کې کړی دی، په پهلا چپټر کې مې ته ټیشو کلچر کړی، په ډیټیل کې مې ته کړی دی، سم ډیټیل کې. که کیلس کلچر وي نو کیلس مې ته کړی دی، که د کیلس نه سیل جدا کې نو سیل سسپنشن کلچر دی، پروټوپلاست مې ته کړی دی، میریسټیم مې ته کړی دی، دا مې ته کړی دی. اوس به موږ راځو پی سی آر ته، پولیمریز چین ریاکشن ته. پولیمریز چین ریاکشن دی. نو پولیمریز چین ریاکشن دا یو پروسس دی، او په دې پروسس باندې به زه ډي ان اے کلونینګ کوم. نو تاسو هم بار بار وی چې د کلونینګ مطلب دی مینی کاپیز بنانا. د جین کته زیات کاپیز جوړې نو جین کلونینګ، او که د ډي ان اے نه زیات کاپیز جوړې نو ته ویل شي ډي ان اے کلونینګ. د ډي ان اے کلونینګ لپاره موږ پولیمریز چین ریاکشن وکړو. پولیمریز چین ریاکشن کیری میولس یو ساينټیسټ کیری میولس دا یو ساينټیسټ او د په 1983 کې دا پروسس پریزنټ کړو، او عمده کیری میولس ته په 1993 کې د دې لپاره نوبل پرایز هم ملو شو. نوبل پرایز هم دته ملو شوی و. اوس د یو ډي ان اے نه ډېرې زیاتې ډي ان اے جوړول دي ته ویلی شي پولیمریز چین ریاکشن. کمپوننټس آف پی سی آر پکې کوو. components of PCR. د PCR کې components دا مونږ کړی دي، دا داسې آسان دي، دا مونږ کړی دي. پکې راځي مونږ سره ټمپلیټ ډي ان اے. دا خو تاسو ته ما په نوس په ډي ان اے ریپلیکیشن کې وکړو که نه شاګردانو. تاسو ته ما ووایي چې هر کله فور ایگزامپل ما سره یو ډبل سټرینډډ ډي ان اے وي، او زه د ډبل سټرینډډ ډي ان اے له لیټ سپوز 94 ڈگری سینٹیگریڈ ہیٹ ورکما یا 96 ڈگری سینٹیگریڈ ہیٹ ورکما یا 1 منٹ 96 ڈگری سینٹیگریڈ 1 منٹ او 94 ڈگری سینٹیگریڈ اور ایک شدادت بیل الیکم خواہ کزا فور ایگزامپل 94 ڈگری سینٹیگریڈ دا 5 منز دا پارا ورکما دی ڈی نیلا یا 96 ڈگری سینٹیگریڈ د یو منٹ د پاره ورکما. نو موږ سره به دا ډبل سټرینډډ ډي ان اے دا سنگل سټرینډډ کې کنورټ شي.
دا ډبل سټرینډډ ډي ان اے به موږ سره سنگل سټرینډډ ډي ان اے کې کنورټ شي. نو تاسو ته ما نه دي ویلي چې سنگل سټرینډډ ډي ان اے ته ټمپلیټ ډي ان اے ویلی شي. دا موږ ټمپلیټ ډي ان اے ویلی شو شاګردانو. دا موږ سره داسې پوه شو. امید لرم چې په دې وخت تاسو پوه شوي یې. دویم پکې د موږ سره دویم کمپوننټ د موږ سره د پکې دویم کمپوننټس او هغه د موږ سره ډي ام ټي پیز. ډي مطلب د ډي اکسي رایبوز او نیوکلیوساید ټرای فاسفیټ. دا تاسو ته ما په چپټر نمبر 2 کې ویلو چې ګوره دا به په کار راځي. مطلب ډي اکسي رایبوز شوګر والا او ای ټي پی جوړه کا، ډي اکسي رایبوز شوګر والا او جی ټي پی جوړه کا، ډي اکسي رایبوز شوګر والا او سی ټي پی جوړه کا، او ډي اکسي رایبوز شوګر والا او ټي ټي پی جوړه کا. دې ټولو ته مونږ کمباینلی ویلی شو DNTPs, deoxyribose nucleoside triphosphate. دا مې ته already ویلي دي ښه شاګردانو. پریمرز نو پریمرز خو مې ته بل اوس مې ته ویلي دي شاګردانو. پریمرز مې ته بل اوس ویلي دي. پریمرز دا مې ته ویلو چې شارټ اولیګو نیوکلیوټاید دا موږ سره شارټ راځي. اولیګو نیوکلیوټاید به راځي. اولیګو نیوکلیوټاید اولیګو خو تاسو پېژنئ چې تقریبا 10 پورې پکې موږ سره سیزونه راځي. strands of RNA وي. پریمرز یو پریمر با یو مونږ سره سټرینډ باندې کار وکړي. لیټ سپوز زه به درته ووایم چې د یو پریمر په ده باندې کار وکړو. لیټ سپوز که نه چې په ده باندې کوم پریمر کار وکړي. لیټ سپوز دا شو فارورډ پریمر. یو به ریپلیکیشن فورث طرف ته کار کوي. अब فارورډ پریمر وي او چې کوم ته اوے فرام ریپلیکیشن پور کوي نو هغه به بیکورډ پریمر وي. پریمر پرون مونږ کړو که نه دا مې سوچ دا مو شو. او یو انزایم وي پکې د ترمس equestrian bacteria دا به یو انزایم وي. هغه انزایم ته موږ څه ویلی شو؟ هغه انزایم ته ټیک پولیمریز. ترمس اکویټیکس بکټیریا نه به موږ ډي ان اے پولیمریز انزایم وایو. هغه ته ټیک پولیمریز ویلی شو. دا څه شی دی؟ ډي ان اے پولیمریز انزایم. پولیمریز 3 enzyme دی taken from thermus aquaticus bacteria. دا اصل کې ټمپریچر ټولرنٹ دی کنه. میکانیزم به څنګه کوي؟ میکانیزم پہلے ډینیچریشن کې بیکټیریا له دومره هیټ ورکې نو اس اس ډي ان ایز به جوړ شي. بیا دا هیټ لکه راکم کې 54 ډیګري سنټیګریډ کې نو پریمرز به د سٹارټ دته به فارورډ او بیک پریمرز به 8 شي په دې دوالو سټینډ ته او بیا ولا 72 ډیګري سنټیګریډ ورکې 72 ډیګري سنټیګریډ
نو 72 ډیګري سنټیګریډ باندې به ډي ان اے پولیمریز 3 انزایم چې کوم ترموسیکویډیکس بکټیریا نه دا به چې کوم دي دا پریمرز په منځ کې بانډز وغیره جوړ کړي د یو ډي ان اے نه به تاسو سره 2 ډي ان اے جوړ شي د دوه نه به تاسو سره چې کوم دي 3 ډي ان اے جوړ شي د 3 نه به تاسو سره د قرنګیزي 8 ډي ان اے جوړ شي وغیره 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 دا سایکل کیږي د اپلیکیشن اف پی سی آر دا چې مختلف ټیسټونو کې موږ استعمالو ریورس ټرانسکرپشن پی سی آر موږ کوو د ایډز ټیسټ ایچ بی وی ټیسټ ایچ آی وی ټیسټ کورونا ټیسټ څومره چې خطرناکې بیمارۍ دي هغې ټیسټونو لپاره موږ کوو نو پی سی آر پروسس کوو پی سی آر پروسس دې نه بس جینومیک لایبرري ده جینومیک لایبرري به دوه ده که د جین تا سره فور ایگزامپل لس جین دي که نه یو د سره دی آی جین اوس آی جین د جین کلونینګ وکړو لس آی جین جوړ کا لس کین جین جوړ کا مطلب تا سره مختلف جین دي دا غته ډېری کاپې جوړې نو دې ته ویل شي جین لایبرري او که تا سره مختلف د هارس ډي ان اے د ته ډېری کاپې نه جوړې کې کیټ ډي ان اے د ډېری کاپې نه جوړې کې وغیرہ وغیرہ که د ډي ان اے زیات دغه جوړې نو هغه ته ویل شي ډي ان اے لایبرري په دې چپټر کې موږ سره جینټیک میپ راځي نو هغه الریډي ما په دغه کې کړی تاسو ته جینټیک میپ او جینومیک میپ په خیال باندې ډیټیکشن اف جین لینکیج کې ریکمبینیشن فریکوئنسي کې الته کړی دی جینومیک میپ چې وته ویل شي شاګردانو باندې نه هوښ شو دا ډي ان اے سیکوینسینګ دا به سبا او 9 بجې به تو کوم بس دا به ختم شي ان شاء الله ها